أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. زما ګرانو اوریدونکو کتونکو او مینوالو پښتنو مسلمانانو علماو څومره چې په دې نړۍ کې د پښتنو په ریجن کې څونه پښتانه دي ټول مسلمانانو ته دا کلمه چې ما وویله نو زه مسلمان یم، د مسلمان په کور کې پیدا یم، زمونږ په کور کې مدرسه هم چلیږي. ما چې کومه زما ویډیو ده هغه ما نه په ډېره غلطۍ سره زما په ناپوهۍ سره زما نه شوې ده او ما فکر نه دی کړی چې دا زه ویم څه او په آخره کې یو لفظ مې ویلی دی، په هغه لفظ باندې زما ویډیو خلکو وایرل کړې ده او هغه ویډیو چې ده هغه چې ما وکته خدای شته زه خفه شوم، خو خوشحاله په دې شوم چې ما ته یو مسلمان ورور مې زما مینوالو ما ته خپله غلطي په ګوته کړه. نو زه د هغه خپلې غلطۍ معافي غواړم د خپل الله نه او بیا ستاسو نه او ستاسو د ټولو چینل والو نه هم معافي غواړم او تاسو چې زما مطابق څه کمنټس ورکړي دي که هغه ښه ورکړي دي او که بد یې ورکړي دي ما د الله د رضا دپاره تاسو ټول معاف کړي یئ او الله دې ما معاف کړي او تاسو دې ما الله پاک معاف کړي او آینده به داسې غلطي زما نه نه کېږي انشاءالله که خیري. او دا کومه ویډیو چې ده دا ډېره پخوانۍ ده خو به هر حال غلطۍ ته به غلطي وایو، تاسو ورته هم غلطي وایئ او زه خو ورته ویم ځکه چې ما ته به ګوته شوه او دغه زما دوستان دي، دغه زما رونه دي، دغه زما د اسلام رونه دي چې ما ته یې غلطي په ګوته کړه. نو ستاسو ډېره مهرباني او انشاءالله زه به آینده دپاره داسې نه کوم. زما توبه ده د الله نه او د الله نه معافي غواړم، بیا ستاسو نه معافي غواړم. که د چا دلازاري شوي چا زړه ته ټیس رسېدلی نو زه ترې معافي غواړم او ما معاف کوئ او امید دی چې تاسو به داسې کوئ ځکه چې الله پاک د سلو مړو او د سلو قاتلانو قاتل الله بخي که نه، نو چې یو انسان بل انسان معاف کړي نو الله تعالی په هغه باندې سل پردې واچوي. نو دا زما خواست دی چې زه معافي غواړم په خپل کردار باندې ما چې کم کړی دی او آینده به داسې غلطي زما نه کېږي. او په آخره کې زما دا خواست دی چې زما کومې ویډیوګانې چلیږي هغه تاسو مهرباني وکړئ د خپلو خپلو چینلونه ډیلیټ کړئ او زما دا عرضي او دا معافینامه دا شیر کړئ چې د خلکو ته ورسي او خوشحاله هم شي او زما هغه مداوه وشي د زړه هغه. او زه به ډېر په ټینشن کې یم، خفه شوی یم نو الله دې تاسو نه خفه کوي، الله دې تاسو باندې داسې خبره چېرته نه راولي. د الله په امان الله مو ښاد او آباد ساته، خوشحاله اوسئ.